چې یو انسان ناجوړه دی او دې روزي نشي نیوي خدا بیماری عارضی نه ده بعضی بیماری دا شي چې په حال سړی ناجوړي خو رسوي امید د صحت وي نو کدی په عارضی بیماری کې روزي اخري نو هغه بنشي دا غیره لپاره فدیه ګورې نشته او کنه د داسې بیماری ده چې مستقل نه ده بیماری چاغه ته ټول عمر بیماری ویل کیږي یا یو انسان بیمار خو نه دی هو عمر ډیر دی د ډیر عمر والی د وجنه روزي نشي نیوي نو دام داسې دا بوړاپا یو بیماری ده چې دا د انسان نزینه او نروازه تیریږي نه دا دغه اضافه کیږي نو دا هغه بیمار د پاره چې هغه مستقل بیماری د هغه د جوړېدو امید نوي او دا هغه عمر رسیدا افرادو د پاره چې د هغه ځواني واپس راتلی نشي دا هغه د پاره شریعت یو فیک اجرا کړی چې هغه ته فدیه ویل کیږي چې دوی د روزه اخري خیر دی او چې کله روزه ختم شي وردا ټکی پکې ځان سره یاد اوساته چې کله روزه ختم شي نو دې فدیه ورکړي بعد کسان هغه وي دا بس د وخت مخکې نه فدیه ورکړي د مخکې نه سرسایه ورکول شي د مخکې نه زکات ورکول شي او د مخکې نه فدیه نشي ورکول فدیه کې ولې کې احتیاط شي یا یو سړی قسم وخوري او د قسم کفاره ورکړي نو چې تر څو پورې د قسم دنه مات شي وي نو په دې د قسم کفاره نشي ورکول دی باندې سيزونو ته احتیاط کوي د کمال بملار شي او ساس هغه حکم بم پورا نشي نو خبردار دي د مسلې نه د مخکې نه خبرې البته که یو سړی وي د په یو ځای فدیه نشم ورکولې زلګه ورکولې شم او په یو ځای کې 6000 روپے فدیه په ما باندې د میاشتې راشي نو بیا د 6000 روپے په یو ځای نشم ورکولې نو د پاره دا گنجائش تا چې کومه روزه دی خوري نو بس دا هغه فدیه دی ورکړي لکه مثلا ننره روزه ده ننره روزه ده خورلې دا نه چې ما خام تر انتظار وکړي نه به څنګه ورځ داخله شي صبح صادق د اذانونو د سار د اذانونو ټیم شي او د نیت د روزه نو بس د روزه او خوړه نو چې روزه او خوړه نو په د باندې دغه ورځې فدیه لازم شوه خدا د هغه مریض لپاره چې نه جوړيږي یا د هغه عمر رسیدا افرادو لپاره چې ځواني په واپس نه راځي ځواني فاسد نه راځي راوی دي بس روزه خوري د هر روزه فدیه دی روزانه پر روزانه باندې ورکي دغه به روزه ختم شي یا په بده فدیه په اسانه باندې کوم نه شي دا ختم شي او کوم افراد چې روزه دی وی شي لکه زنانا چې خپل د ماهواره روزي اخري پر رمضان المبارک میاش کې نو دغه زنانه به دغه روزي نشي هر کله چې نشي دام پکې شرط نشته اتهامها چې څنګه روزه ختم شي نو د شوال میاش کې دی اونې شي نه د ذوالقعده میاش کې دی اونې شي د ذوالحجې میاش کې دی اونې شي چې کوم ورځو کې روزه کیږي ځکه د ذوالحجې په میاش کې او سلور ورځې دا چې راځي په هغه کې ګوره روزه نه